عزتمنو مونږ تاسو ولې خپلې وینې ته داسې تږي ناست یو؟ ضلع کوھات کې د یوې کورنۍ نه د تونو زامن شپږ کسان د خپل د تر زامنو ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړي دي. چې عزتمنو چې هغه د ترونو زامن اوس د خپل کور نه تښتېدلي دي او هغه ځمکې پرېښې ده چې په کمې په ځمکې په سر باندې دوی جنګ جګړې کوي. زه مینهوالو چې دغه کورنۍ څه وایي چې د یعنې دغه شپږ کسان په کومه طریقه باندې قتل کړي. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زمونږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب خوا کې اوس د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسي. عزتمنو زمونږ خاص په دې پښتنو باندې یعنې څه چل شوی دی چې ورځ ته ورځ دغه شانتې بېګناه قتلونه کېږي او بېګناه خلکه قتل کوي. څنګه په کوھات کې نن د یوې کورنۍ نه شپږ کسه چا ډېره سخت بېدردۍ سره قتل کړي. د دقې د وجې نه چې په د شپږو جریبو ځمکه تقسیمېدله چې د تقسیم په دوران کې د کشري ور ځمکه په منځ کې ورسېدله چې په مشري ور باندې چې کشرۍ راپاڅېدلو د مشري ور باندې ډزې وکړې. د ډزو په دوران د دې مشري ور نه شپږ کسان ولګېدل. چې عزتمنو دغه هم د تونو زامنو د تونو زامنو په خپله وینه یې په خپله باندې ویشتله. خو عزتمنه چې په کومه ځمکه باندې جنګ جګړه وه هغه ځمکه هغه شانتې پرته ده او دغه ظالمان اوس د خپل کور نه تښتېدلي دي. الله تعالی دې دغه کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي او هغه قاتلان دې الله تعالی نوس نابود کړي چې بېګناه قتلونه یې کړي دي. زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.